عمران خان دی الله جیل نریا کې امین په وای که څوک په خپکی ګړه دی وچی واحد دغه سړیو چې په بین الاقوام کې وي چې یاد لري تاسو زما د نبی توهین کوي او دا د مسلمانانو زړونه دردوي دا توهین بس کوي دا توهین پرې دی په دې قانوني بین او پابندي ولګوي دا سړی چا کړی نه دا بیا د هغې نه وروسته نبي توهین شوی دی وایي که نه یار وایي که نه سلامونه ملګرو ستاسو ورور ریاض احمد سټار یم د کلیپسو مو واورېدو د مولانا صاحب چې څه ویلي دي نو سور حقیقت یې ویلي دي ځکه چې ښکاري چې د دوی تعلق د چا سره هم نشته خو مین دی په خپل ملک باندې او په ختم نبوت باندې او په ختم رسالت باندې نو په څه نظر ورته ګورې څه دی ورته خیال دی چې حقیقت یې ویلی دی او که نه دی ریاض احمده خو دې مولانا چې کومه خبره کړې دا د ملک د کامیابۍ لپاره که دا صحیح خبره کړې ده حقیقت یې ویلي بیخي حقیقت خبره کړې ده څه چې دی وي دا صحیح خبره ده او ښکاري چې د ملک په سالمیت باندې مین دغه مولانا صاحب چې څه ویلي دي نو دا یو حقیقت یې ویلی دی او حقیقت په ګوته نه پټېږي څرنګه چې نور په ګوته نه پټېږي همدغه رنګې دوی چې څه ویلي دي نو حقیقت یې ویلی دی نو دې نه علاوه په پاکستان کې خو دا خبره واضحه ده چې حقیقت په خلکو بد لګي ډېر خلکو ته به د مولانا صاحب دغه بیان ښه نه ښکاري خو بیا هم حقیقت یې ویلی د حقیقت ملګري کم وي او بیا هم ملګرو د خپل رای اظهار کمنټ سیکشن کې وکړئ څه خیال لرئ او د کومه هدف پورې اګرئ او خپل ورور ریاض احمد سټار له اجازت ورکړي د لوی الله په امان